बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद लरम چې ټول به ټیک ټاک او خی او دا هم امید لرم چې په تیرې شوي ویډیوز کې مونږه کور پیج ډیزاین کړو، هغه کې به تاسو کار کړی او کور پیج هم ډیزاین کړی. نن به باقاعده مونږه په ټیبل کې کار کوو او په ټیبل کې ډیر زیات آپشن دي، ټیک ده، او د ټول نه زیات تر چې دي څومره په انزرټ او ټیب کې د ټول نه زیات استعمالیږي هغه ټیبل استعمالیږي. راځئ یو دغه کولاوهو دا ټیبل په نوم باندې ما یو فایل جوړ کړل دی، ٹھیک ده. دلته به راشئ سٹارٹ کی دریم نمبر ټیب دی انزرټ او په انزرټ کې دویم نمبر ګروپ دی ټیبل. په ټیبل کې تاسو سٹارټ کې وګورئ دلته دا واړې وړې کوډګۍ چې څومره دي زموږ سره سیلز وي او دا زموږ سره په دوه شیانو باندې مشتمل، یو سایډ ته کالمز وي او بل سایډ ته زموږ سره روز وي، ټیک ده. اوس دې کې تاسو وګورئ زموږ سره ټینس چې کوم دي کته پورته تاسو حساب کوئ کمپلیټ. دا اوس ګورئ د دې سایډ نه دا وګوره زموږ سره یو کالم، دوه کالمه، درې کالم، څلور کالم، پنځه، شپږ، اووه، اته، نهه، لس کالمونه باندې دا زموږ سره مشتمل دی، صحیح ده. او د دې سایډ نه دا تاسو شمار کوئ چې زموږ سره په دې کې روز څونه دي. دا ګورئ یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه، اته زموږ سره رو دي. نه 8 له تاسو په څه شي کې ضرب ورکوئ، پوره په 10 کې ضرب ورکوئ، دا زموږ سره ټوټل 80 سیلز راځي. د وړو خانو ته د کوډګو ته زموږ سره سیلز وي، کته پورته چې دا څومره دی دا زموږ سره یو کالم راځي، دا دویم کالم، دا دریم کالم، دا دې سایډ ته یو کالم راځي، او چې داسې ځای نه دی زموږ سره څه شی وي، روز وي. دا به زه دې کې تاسو ته ولیکم تاسو پرې پوه شئ. دا زموږ سره رو 1 شو، دا را سره R2 شو، رو 2، دا را سره شو R3 او دا R4 او داسې کته پسې راځه، صحیح ده. او دا زموږ سره بیا داسې دې سایډ ته چې راځي دا زموږ سره کالم 1، C1، C2، C3 او داسې ایسته پسې ځه دې ځای پورې C10. نو ټینس په دې کې زموږ سره څه شی دي، کالمز دي، او اته پکې زموږ سره روګانې دي، صحیح ده. دا نیمز چې کوم دی دا اټومیټیکلی زموږ سره هغه ځای کې موږ لیکل دی، صحیح ده. سیټینګ کې دغه نه زموږ سره ډایرکټ راواغېست. بیا دې کې تاسو ګورئ دویم نمبر آپشن دا دی که تاسو اوس یو کس وایي چې زما سره پکې فرض کا د 25 راسه پکې روز دي یا 25 راسه کالمز دي، صحیح ده، او 500 راسه روز دي یا 500 راسه روز دي، 25 راسه کالمز دي، ټیک ده. دا جوړوم نو دلته خو زموږ سره صرف تقریبا 80 سیلز دي او دا سیلز خو سیوا شو. دا به څنګه جوړو؟ د دې لپاره مزید آپشن دی هغه کوو. که دا تاسو واپس ختموئ نه ټول سلیکټ کړئ او د شیفټ سره ډیلیټ بټن ووهئ زموږ سره به ختم شي. ګورئ دویم نمبر آپشن زموږ سره دا دی که اوس پکې تاسو یو، دوه، درې، څلور اخلئ دې ځای نه تاسو راایستی شئ، صحیح ده. که اوس وایي یو کس وایي چې هلکه زما څه پکې ډېر لګي نو بیا به په څه شي باندې کوم آپشن باندې به کلیک کوئ؟ په انزرټ کې ډایرکټ انزرټ ټیبل په دې باندې به کلیک کوئ، صحیح ده. او دې ځای باندې تاسو څونه ته پکار دي تاسو ته دلته لیکلي دي چې ټیبل سایز او بیا ته لاندې لیکلي نمبر آف کالم، څو کالمونه ته پکار دي. فرض که زما سره کالمونو ته دا چې کوم دی دا سره 10 پکار دی او روز چې کوم دی زما سره فرض که 200 روز پکار دي، صحیح ده. د دې ځای نه بیا تاسو مزید سیوا کولی هم شئ او واپس یې کمولی هم شئ. سیوا کوئ یا کموئ د دې آپشن نه تاسو کمولی یا سیوا کولی شئ. ډایرکټ دا درې آپشن دي دا ډسکس کوو، خو مخکې دې اوکې باندې کلیک کړئ تاسو ته پته ولګي. دا اوس وګورئ 200 زموږ سره روز رالو، 200 روز او پلس 10 چې کوم دی زموږ سره کالم رالو، ټیک ده. دې ځای کې زیاتره چې کوم دی زموږ سره سټوډنټ سیوا شي، ټیک ده. نو د هغه ریکارډ چې کوم دی څومره ریکارډ وي د هغه ریکارډ په بیس باندې موږ بیا څه شی کوو دغه شان ټیبل لرو، صحیح ده. واپس دا زه ختمومه دې ځای نه شیفټ سره ډیلیټ نه ختم شي، دا هم دې ځای نه ختم کړئ. دا ګورئ اوس تاسو دوباره انزرټ 5 رو او 2 روز او 15 کالمونه، خو دلته یو آپشن دی فکسډ کالم ویډ. که د کالم چې څومره ویډ دی تاسو فکس اخلئ، سیوا کوئ دې ځای نه سیوا کېږي، واپس کموئ نه دې ځای نه کمیږي، او که فکس یې اخلئ اټومیټیک نه تاسو کلیک کړئ زموږ سره به دا اوس فکس د دې ځای پورې راشي. که اوس دا تاسو مزید بیا کموئ یا سیوا کوئ نه دې ځای نه ګوټ نه نیسئ، ټیک د دې ځای نه تاسو کمولی یا سیوا کولی شئ. مزید پکې نور کار کوو. اولنی آپشن خدا زموږ سره، دویم آپشن په دې کې دا دی
چې auto fit to content چې څومره لیکلي دا لیکلو مطابق د موږ سره ټیبل جوړ شي او کې کلیک کوي نو اوس دا وګورئ تاسو چې څومره لیکل کوئ فرض که زه وایم چې نیم بیا زما سره فرض کا کنټیکټ دی بیا زما سره فرض کا یوزر نیم او داسې ایکسټرا یا فادر نیم ٹھیک ده نو چې اوس زه څومره دا ټیکسټ جوړوم نه د هغه ټیکسټ په بیس سره زما سره دا څه شی کېږي د کنټینټ چې کوم دی غټېږي یا کچه کېږي ایډریس شو ٹھیک ده د دې نه علاوه فرض که بل به کې زما سره شو پاسپورټ نمبر ٹھیک ده دا زموږ سره څه شی شو څومره چې زموږ سره لیکل دي دا لیکلو نومره زموږ سره ټیبل جوړېږي نو که تاسو بیا مزید غټوئ نو د دې ګوټ نه نیسئ د دې ځای نه تاسو څومره کوئ غټوئ کچه کوئ د دې نه غټېږي او کچه کېږي صحیح نه دریم نمبر پکې زموږ سره آپشن دی auto fit to window دا وینډو چې څومره ده د دې وینډو په بیس که تاسو غواړئ ټیک ده ډایرکټ کلیک کوئ دا زموږ سره auto fit window چې څومره دي دا هغه نومره سایز زموږ سره اتوماتیکلی راځي دغه یو درې آپشن وکړي ټیک ده که تاسو کوئ دغه ځای نه د آپشن باندې ځان پوه کوئ دغه ځای نه تاسو کولی شئ مزید آپشن پکې دي ډرا ټیبل که تاسو اوس په خپله باندې ډرا کوئ ټیک ده نو د ډرا ټیبل باندې به کلیک کوئ زه اوس وایم چې زما سره پکې څومره یو ټیبل دی په دې یو ټیبل کې دننه زما سره فرض که زه وایم چې څلور روز دي راسه او 15 کالمونه دي ټیک ده او دا زه په خپله باندې ډرا کوم ترو پنسل په ترو باندې دې ځای نه اوس زه وایم چې یو رو دا دې شوه دوه رو او دا دې شوه درې رو او دا یې څلور 1 2 3 4 څلور رو شو او 15 کالمونه زه غواړم 1 2 3 4 2 دا دې شو 3 ٹھیک ده کنټرول زیډ کوي صحیح را سره رانه دی څو شو 1 2 3 او دا شو 4 او 5 ٹھیک ده اوس که تاسو مزید په دې کې نور دا دننه یو ایسیل چې کوم دی دا په څلورو حصو کې تقسیموئ نو دا تاسو دې ځای نه ډایرکټ څه شی کولی شئ د دې په ترو باندې کولی شئ بیا مزید تاسو دا په دوه کې ډیوایډ کوئ داسې ډیوایډ کولی شئ صحیح نه دا آپشن به کې هم ډېر ښه دی که تاسو کوئ نو دې ځای نه په ترو باندې تاسو دا راایستی شئ بیا پاس دا نور آپشن دی دې وروسته واپس راځو دا واپس زه ختموم کنټرول A شفټ سره ډیلیټ نه که تاسو ډرا کوئ نه ډرا کولی هم یو ټیبل شي بل زموږ سره دی به کې یو آپشن دی کنورټ ټیکسټ ټو ټیبل ټیکسټ کنورټ کول څه شي دي ټیبل ته کنورټ کول دي اوس زه چې فرض کا زه ولیکم انجینیر مې ولیکو فرض که زه وایم چې سافټویر انجینیر مې ولیکو سافټویر یا فرض که سافټویر مې ولیکو بیا مې کاما ولیکله بیا مې سپیس بیا مې کمپیوټر ولیکو بیا کاما سپیس بیا مې سیسټم ولیکو بیا کاما سپیس بل مې نیټورکینګ ولیکو ٹھیک ده دا آپشن مې ولیکل اوس زه چې دا ټیکسټ زه څه شي ته کنورټ کړم ټیبل ته کنورټ کړم نو دا دې ځای نه سلیکټ کړئ او دلته راشئ دي آپشنز ته اوس زموږ سره شو په دې باندې کلیک کړئ دا زموږ سره ټوټل څو دي 1 2 3 4 څلور کالمونه دي او یوه رو ده ټیک ده نو په دې باندې ډایرکټ تاسو کلیک کړئ 1 رو څلور کالم اوکې باندې کلیک کړئ دا به زموږ سره څه شي ډایرکټ به زموږ سره دا راشي صحیح ده دا اوس وګوره زموږ سره کم ټیکسټ چې و هغه زموږ سره ټیبل ته کنورټ شو دا هم کېږي دې کې مخکې دا آپشن تاسو وګورئ نور مزید آپشن به کې هم دي چې کله تاسو په دې کنورټ ټیبل باندې کلیک کوئ دې ځای کې تاسو ته وګورئ پیراګراف دی اوس دا مونږ کاما باندې کاما به کې هلته لیکل ده که تاسو پیراګراف په ترو کوئ که ټیبس په ترو کړئ یا ادر څه شی هم کړی دې ځای نه تاسو کې هغه دې ځای کې لیکلی شئ چې مونږ د دې په بیس باندې دا ټیبل جوړو لکه دلته اوس ما کاما لیکل ده تاسو پکې 1 ولیکئ 1 1 پکې ولیکئ بیا دلته 1 ولیکئ چې 1 په کوم ځای کې راځي زموږ سره به هغه ځای کې څه شی کېږي هغه چینج کېږي جدا کېږي او د هغه نه به زموږ سره یو ټیبل جوړېږي صحیح ده اوکې باندې کلیک کړئ زموږ سره څه شی جوړ شو یو ټیبل جوړ شو مزید آپشن به کوم مزید آپشن به کې دا دي دلته وګورئ زموږ سره کې بل آپشن دی ایکسل سپریډ شیټ اوس که څوک د ایکسل ډیټا راولي او دغه په ترو باندې ډایرکټ څه شی کوي دغه ډیټا په ورډ کې کولاوهي یا په ورډ کې پکې څه لیکل کول غواړي یا په ایکسل کې څه لیکل کړي په ورډ کې خلاصوي ټیک ده نه کولی شي ډایرکټ په دې باندې کلیک کوئ اوس فرض که د دې ځای نه دا تاسو وړوکی کولی او غټولی هم شئ
وړوکی شو یا تاسو سره سیوا ډیټا پکار دی نه تاسو دا څه شی سیوا کولی هم شئ. زه یم چې فرض که په دې کې زما سره S.NO پکار دی سیریل نمبر، بل سره نیم پکار دی، بل سره کانټیکټ پکار دی او بل سره ایډریس پکار دی. دومره پورې خانې را سره پکار دي. ٹھیک ده. اوس دې کې زما سره سیریل نمبر فرض که د 1 نه سٹارټ شو او دا 1 مې دې ځین پورې ولیکه فرض که د دې ځین دا پلس نشان دی دې نه به ونیسئ او کته دې ځین پورې مې ډرا کړو. ٹھیک ده. بیا په دې مې رائټ کلیک او فیل ان سیریز مې کو او دلته راغلم دا مې رسام استه. دویم نمبر کار مې فرض که نیم مې ولیکو. یو نیم دې زما سره فرض که دغه نوم علمگیر دی، بل به کې فرض که زما سره خان دی، بل به کې فرض که زما سره مختار دی او بل به کې فرض که زما سره د اسماعیل، فرض که بل به کې زما سره ساجد. دا کسان دي. دې ځای نه دا کته زړه ډرا کړم دې ځای پورې زما ستا خانه فیل کړي. کنټیکټ نمبر دی فرض که 0305 دی او دا سیسته بسې زی ټیک دی او دا کنټیکټ دی دغه شان ټول زما سره یو شان دي. ایډریس دی دا ټول چې کوم دی د کونبړ اوسېدونکي دي. ټیک ده. کونبړ مې ولیکه. صحیح دی. دې پورې زه اوس وایم چې دا ډیټا ایگزیکټلی دا ډیټا چې کوم دا زما سره په ورډ کې راشي نو ډایرکټ د دې ځای نه بار دلته کلیک کوي اوس به دا زما سره څه شي دا ټیبل چې دلته ما کوم جوړ کړی دی ایگزیکټلی هم هغه ټیبل به زما سره په ورډ کې کنورټ شي. ټیک ده. نو که تاسو کې مزید بیا څه لیکل غواړئ ټیک ده نو څه شی کوئ دې ځای ډبل کلیک کوئ زموږ سره واپس ته واوړي څه شي ته سپریډ شیټ ته چې کوم دی واپس به زموږ سره واوړي دی ایکسل ته. ټیک ده. دې کې لا موږ کار نه دی کړی دی کې بیا وروسته کار کوو. فرض که زموږ یو خانه کې زموږ ایکسټرا بلې ایډ کول غواړو فرض که هغه زموږ سره دا ایډریس خو پکې موږ کړلی فرض که پاسپورټ نمبر دی پکې دا دی پکې. ټیک ده. پاسپورټ فرض که دا زموږ سره دې ځای نه ایډ کېږي دا پکې دې ځای پورې ما ایډ کو سپوز اوس دا پکې ایډ شو دې نه تاسو دلته بار کلیک کوئ بس دا زموږ سره به ډایرکټ د دې نه څه شی جوړ شي هم هغه ټیبل جوړ شي. که واپس دا تاسو لنډوئ مختصر کوئ ډبل کلیک کوئ پې او دې ځای ته راشئ صحیح دی د ګوټ نه او ایگزیکټلی دا څومره خانې چې دلته دي بس دغه خانې زموږ سره پوره دي نورې اثر نه دي پکار. اوکې باندې کلیک کوئ دا زموږ سره څه شي هغه ټیبل دا کوم څه چې موږ لیکلي وو په ایکسل کې هغه زموږ سره دلته ډایرکټ ټیبل ته کنورټ شو. ټیک ده. داسې تاسو کولی شئ څه ډیټا څه فارمولې یا څه ولیکئ. ټیک ده. د فرض که د میث فارمولې دي د فزکس فارمولې دي یا د بل څه شي فارمولې یا چا حساب کتاب دی او هغه تاسو ډایرکټ ورډ کې ټیبل ته کنورټ کوئ نو په ایکسل کې ډایرکټ تاسو د ایکسل فارمولې ډایرکټ ورډ ته راوړی شئ. واپس دا زه ختموم د کنټرول A او د شفټ سره ډیلیټ کړم زما سره به څه شي ختم شي. نیکسټ آپشن پکې دی کویک ټیبل دی پکې زیاتر بلټ ان ټیبل دی دا زموږ سره. ټیک ده. که تاسو پکې دا کوئ ټیک ده کلنډر دا کې بل کلنډر 2 دی او داسې کته راشي دنیا شي پکې دي. زه یم چې فرض که زما سره پکې دا یو شو دا ټیبل مې راواغېست. فرض که زما سره 10 کسان کار کوي او دغه 10 کسانو سیلري زه دې ځای کې ایډ کوم. ټیک ده. دې ځای کې فرض که زه ولیکم منت چینج کولی هم شئ. فرض که یو کس راسره کار کوي دغه نوم دی مختار، بل یو کس راسره کار کوي دغه نوم دی اسماعیل، بل یو کس راسره فرض که کار کوي دغه نوم دی عدنان، او بل یو کس هم راسره کار کوي دغه نوم فرض که دی وسیم. ٹھیک ده. حمید. دا کسان فرض که زما سره کار کوي او د دې ځای نه تاسو د دې د میاشتو نومونه ولیکئ. فرض که جنوري ده JANUARY جنوري ده او داسې پسې کاته فروری مارچ اپریل او داسې پسې ټول دې ځای کې تاسو شي کوئ ایډ کولی شئ. بیا فبروري د مارچ ده فرض که هغه کې زما سره 2000 روپۍ مې ورکړي. ټیک ده. په فبروري کې مې فرض که 5000 ورکړي یا مې 3000 ورکړي یا مې 4000 ورکړي او داسې غونډ حساب تاسو لیکئ. ټیک ده. ډایرکټ تاسو را کلنډر درته اوپن کېږي او هغه کې تاسو هغه ډیټا لیکلی هم شئ او هغه ډیټا چې کوم دی تاسو ځان سره سیو کولی شئ ایز ا ټیبل. صحیح ده. واپس به دا ختم کړم. ټایم ډېر اخلي دې د وجې نه به دا څه شی کړم ختم به کړم کنټرول A او ډیلیټ بټن. نو دا زموږ سره و د ټیبل آپشن. بیا مزید په دې کې نور هم دا راځي. ټیک ده چې تاسو به د دې ډیزاینینګ څنګه کوئ
مزید یو رو به څنګه ډیلیټ کوو یو رو به څنګه راخلی ټیک ده دغه آپشن پکې دي خو نن دا کار کوو چې ایم سی کیوز جوړو زیاتر ایم سی کیوز په پیپر کې راځي ټیک ده چې د ایم سی کیوز څنګه جوړیږي لکه تاسو دې بوک ته وګورئ ټیک ده دې بوک کې چې کوم دی دا ایم سی کیوز جوړ شوي دي دې کې وګورئ فایند ایچ ورډ ډیفرنس دا دی ټیک ده 1 2 3 4 دا څنګه جوړیږي یا دا ورپسې ایم سی کیو څنګه جوړیږي یا زیاتره په پیپرو کې چې کوم دی تاسو به دا ایم سی کیو جوړوئ ګورئ دا ایم سی کیو څنګه جوړ شوي دي زیاتره کسان چې کوم دی د سپیس په ترو باندې چې کوم دی هغه سمۍ را سمۍ خو ډېر غټ ټایم اخلي نو مختصر شان طریقه ته زه درښیم په دې کې چې څنګه به تاسو کوئ د ټول نه مخکې ایم سی کیو زه فرض کړي کوم دی د لیکلي اولنی ایم سی کیو دا دی فایند ایچ difference ایم سی کیوز دا زما سره لیکل دي ټیک ده نو دا ایم سی کیوز به تاسو راشي او دلته زموږ سره دی کې دا ورکړل 1 ایم سی کیوز نمبر 1 بیا 2 بیا 3 او باقي مزید اپشن دي ټیک ده دا کو دلته تاسو دلته راشي دي ته هوم ته او په هوم کې به تاسو شي کوي 1 به کوي دې کې ته راشي ټیک ده او دلته دی 1 لیکل نه تاسو دا 1 کوي سمپل 1 صحیح ده او دا لږ شان معمولی شان دی بورډ کړل تاسو هم بورډ کې یا غټ کې معمولی شان دا سي دومره غټ کړل صحیح ده فونټ سټایل ورته چینج کې دی ټایم نیو رومن کې تاسو هم دی کې کوي آپشن کې داري انټر کلیک کوي ډایرکټ بیک سپیس کې او دلته راشي انسرټ او ټیبل دی کتاب کې کوئی دا زموږ سره سو آپشن دي یوا دوا درې یوا دوا درې آپشن دي خو زیاتر ان ټي اس یا پیپر کې زموږ سره څلور آپشن راځي آپشن A B C او D څلور آپشن یې موږ به د څلور لپاره وکړو ټیک ده فرض کړئ دې کې به تاسو څه شی 1 2 3 4 4 بمدار والی د دې نه فاس دا ټیکسټ دا ټیکسټ دې نه ختم کړئ ٹھیک ده په دې کې به تاسو شی وکړئ آپشن A کې دی دا لیکل دي 53/17 یا 18 دی لیکل دي ٹھیک ده بل چې کوم دی آپشن B دی 104/82 او دریم آپشن کې فرض کړئ رینډم 101/2/111 دا سیم سیکیوز جوړ کما بل دا دی 220/90 دومره دی ٹھیک ده نو دریم نمبر کار به تاسو دا وکړئ دا به دې نه سلیکټ کړئ سلیکټ هم کړو بیا به دغه آپشن ته فاست راشي دی آپشن کې به څه شي A B C D پی دی اپلای کړلی دی په کوم قسم کار کړل دا ټایپ کړل دا راوند او 1 2 3 تاسو کدا کوئ ک A B C کوئ دا سټایل دی ځین تراشي چې کوم قسم سټایل تاسو خوخي هغه په اپلای دی په دای اپلای کړل ٹھیک ده دا تاسو دا 1 2 3 دا زیات استعمالي تاسو په دا استعمال کړئ اوکې کلیک کړئ ٹھیک ده دا زموږ سره څه شو د ځین کړه دا لګ معمولی شان غټ کو چې موږ سره کلیر کول او راشي د ځین فورم دا وکړو دویم نمبر کار به دا وسو کوي چې دا به د ځین نه کمپلیټ سلیکټ کړئ سلیکشن د دې ځین نه کوي او خلاص دا د ځین دا سلور غاخ ولا چخکاری د ځین هم تاسو کولای شئ ٹھیک ده د ځین هم دا سلیکټ کړو بیا به دویم نمبر کار دا وکړي چې دلته به راشي دی آپشن ته او په دې کې بس کوي نو بارډر به ختم کړئ او په دې کې دا معمولی شاندار سپیس ورکړی تاسو دا سپیس ور صحیح دی سپیس ته ختم کړئ واپس صحیح ده داسې دی وکړئ صحیح ده نو تاسو دې کې نه څه کولای شئ دا زموږ سره نمبر 1 شو که تاسو د دې دغه بدلوي زه به دا بدل کړم A B C صحیح کلیر فاته نه لګي دې کې دنه دا آپشن چې کوم دی دا به ام A B C کوم یا به دا A B دا ټایپ کوم تاسو ته بس کلیر اندازه وشي صحیح ده دا چې زموږ سره ام سی کیو جوړي اوس تاسو دویم نمبر بل ام سی کیو جوړوي ٹھیک ده راشي دا کافي کوي کنټرول سی او لاندې دا څه کوي کنټرول وی دویم نمبر ام سی کیوز او په دویم نمبر ام سی کیوز کې زموږ سره څه لیکل دي په دویم نمبر ام سی کیوز کې لیکل دي فیل ان د میس والا دی ټیک ده فیل ان د لاندې ورته کې فیل کوي ټیک ده کوډګي ورکړلی میس والا که تاسو دا کوئ د ځین نه کولای شئ ډایرکټ انسرټ راشي ټیبل ته راشي سلور خاني ول راوالي ٹھیک ده سلور خاني دا د ځین نه ختم کوي ٹھیک ده او په دې کې پارس کا سپیل ان د دیو کې لیکلې ٹھیک ده دی دلته لیکلې 2 equal صحیح ده او بیا چې کوم دی کې دا لیکلې 3 plus 5
5 لیکل دی او ایکول او بیا بل لیکل دی 3 پلس 9 او اخر کې لیکل دی 8 پلس 10 دا لیکل دی. ټیک د تاسو اوس دا ټیبل ختموي. د ټیبل ختمول لپاره آسان کار دی. د دې انسرټ ډي ځای نم کېږي. ټیک ده د دې ډیزاین د دې ځای نم کېږي. ټیک ده دلته به راشي دې ځای نم تاسو ختمولی شئ. دواړه آپشن دغه ځای کې ورکوئ او دې ځای کې هم ورکوئ. هوم کې او هوم کې به دلته راشي دې ځای نه به داسې شی کوي نو بارډر. ټیک ده نو همدغه شان چې کوم دی زموږ سره څه کوي ایم سی کیو جوړوي. اوس په دې کې مونږ دا A1 2 3 دا پې نه دی اپلای کړي. ټیک ده آپشن A دی B دی C دی څه کوم یو قسم آپشن دی د دې ځای نه به دا تاسو اپلای کولی شئ آپشن A B C او D. صحیح ده. نو همدغه شان مزید تاسو څه کولی شئ دنیا شي ایم سی کیوز په دې طریقه باندې جوړولی شئ. صحیح ده. نو که تاسو زیاتر خپل پیپر جوړوئ ټیک ده په پیپرو کې ایم سی کیوز یا فیل ان د بلینکس نه هغه په دې ټیبل په تھرو باندې تاسو ښه په اسانتیا سره جوړولی شئ. صحیح ده. یا زیاتر په این ټي ایس کې هم دا راغلي. دا زموږ سره په انزرټ کې دا ټیبلز دا موږ جوړ کړو. ټیک ده. نیکسټ ټایم به انشاءالله په دې کې مزید کار کوو. صحیح ده. د دې په دې آپشن کې مزید به وکړي انشاءالله سبا بیا کار وکړو چې مزید د دې ډیزاینینګ څنګه زموږ سره ډرا کېږي او په دې کې مزید یا یو سیل موږ ختمو یا یو سیل چې کوم دی هغه له کلر ورکوو یا یو سیل چې کوم دی د هغه ځای نه ریموو کوو ایډ کوو یا چې کوم دی په منځ تقسیمو سبټریټ کوو. دا آپشن څنګه استعمالیږي دا به انشاءالله سبا په نیکسټ کار کې کوو. نو زموږ سره اوسئ. تھینک یو فار واچینګ.